ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كده خير ده دلتا بيقول لك ايه كده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه زه په خپل ډیر زیات خوشاله ام تاسو چهرو ته چګورم مال ډیر فن راکې او دا زما یو ډیره غټه خوشقسمتی ده چې دا غالبا دویمه درېمه پیره ده او هغه تبلیغیانو یو خبره کوي چې سړی یو منځو کې بیا ورپسې بد کوي نو د دې نه دا پته لګي دا ډومبی منځ قبول شوی دی ځکه بل توفیق ولا خدای ورکو نو مال خدای پاک په دویمه په درېمه پیره دلته راتلو توفیق ورکو زما خیال دی چې مخکنی به قبول شي زه په دې د خدای شکر ادا کوم تاسو باریان شه دا د اگست میاشت ده اگست میاشت ده د اگستس چرته پوخانه یو بادشاہ تیر شو په 800 قبل مسیح کې د عیسی علی السلام نه مخکې دی به د نمونه چې کې خودل نو د بادشاہانو په نوم به کې خودل نو اگستس په نوم اگست کې خود دا اگست زموږ د لپاره قیمتي میاشت ده چې د نن نه درې سلو ورځې پس په 14 اگست په انډیپندنس ډے یا د پاکستان د ازادۍ ورځ وي دا زمونږ د پاره په بل لحاظ سره ځکه قیمتي ده چې په 26 اگست په 1941 کې په 47 کې پاکستان جوړ شو او په 41 کې جماعت اسلامي هغه تاسیس جماعت شو او بیا دا د اگست میاشت زمونږ د پاره قیمتي ځکه ده چې دا په 2021 کې د اگست په میاشت کې افغانستان خدای پاک د ناتو افواج دغه نه خلاص کړو او هغه ټول د کفریه قومونه چې دی هغه زغلولیو او بیا ورپسې پروس کال په 24 کې په 5 اگست باندې خدای پاک مونږه بنگلاديش دوباره زمونږ غېږه له واپس راوستو او د حسین وجبدي بټول وای چې الحمدلله دا ډېر غټه خبره ده مونږ چې په کوم مقره یو بل سره خبرې کوو کنه دا د اگست میاشت ده ګوره د اگست میاشت مونږ ته دوه خبرې یادې یو مونږ ته پاکستان یادې یو راته نظریه پاکستان یادې پاکستان اور نظریہ پاکستان میں فرق ہے وہ پاکستان ٹوٹ سکتا ہے اللہ نہ کرے وہ ٹوٹ چکا تھا لیکن نظریہ پاکستان نہیں ٹوٹ سکتا نظریہ پاکستان سے پاکستان کا مطلب کیا رب اللہ سرتاسو ہے لا الہ الا اللہ نہیں ٹوٹ سکتا پاکستان ٹوٹ سکتا ہے وہ ټوٹ گیا پھر واپس آ گیا دیو جنا منګ نظریہ پاکستان محافظ چو هغه جماعت اسلامی و دا په خدای پاک 1941 کې په وجود کې راوس او شپږ کاله پس پاکستان په وجود کې راغی چې دا کسان چې دي دا بر دې لپاره مخلص ترین کارکنانی او د بوټو په باره کې مشهور د چاغم وی چې جمعیت کے لڑکوں پر اعتبار کرو یہ پاکستان کے خلاف دشمن کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے اوس هم چې په کوهوټه کې کم پلانٹ ته نو هغه ته چې کم ټرانسپورټي نو لاول تاسو کې چې ان لوگوں کا جماعت کے ساتھ کیا تعلق ہے اس لیے ہم ان سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن یہ ان پر شک نہیں کر سکتے کہ یہ پاکستان کی مخالفت کریں گے او زمونږه مخه پښتنو غا لیډر سنوم دی هغه چې هغه څه شي پښتون موومېنټ چې سنوم دی منظور پښتون نو منظور پښتون چې کوم پروګرام کړو په هغه ورځ ګټول خلک جمع شو نو زمونږ حافظ نعیم سے الله دی ولا اجر ورکی ہم دو باتوں پر کمپرومائز بالکل نہیں کر سکتے ایک اسلام پر اور دوسرے پاکستان پر کارسو مره قیمتي خو چې د اسلام خلاف نو مونږه ملګری نه یو او کو ارسو مونږ ته سړی نږدې خو هغه پاکستان رو انول غواړي نو مونږه ملګری نه یو کلیر کټ چې ستوي کنه به تر اغله د بونیر نه او ته مونږ ته خبرې کینو د بونیر والا ذمہواری بدای چې تا ته بدی سے خبره کوي چې ستا په سمجھ کې راځي وقولا له قولا لینا د انداز بنرمي ولا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا هغه الفاظ په استعمالي چې استا په سمجھ کې ناراضي هغه الفاظ به استعمالي چې هغه استا په سمجھ کې راضي خو استاد مواری چې ده کنه چې تر دلته کې د ګلابات په جمعات تر راغله ادور لري نه راغله نو اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا چې کله وته ذکر د قران کیږي نو اسنه چې وای چې زما خدای شته زما وته فکر نو
ثم وعمیان اورېدلي مې نه دي وعمیان اړوند دي. نو هر سړی به اټینټ وي، خبرې ته به غوږ دي، ځکه غوږ کې ښودل ډېر زیات قیمتي دي. چا چې غوږ نه دی ایښی خبرې ته، نو په صورت په تبارک الذي کې وایي چې د قیامت په ورځ به په خپل اعتراف کوي قالو لو كنا نسمع، ورپسې را سره تاسو وایي ما كنا فی اصحاب، مونږ خو دوزخ ته ځکه رالو چې غوږ ورنه کېښودو. نو ستاسو ذمواري زمانه زیاته ده، ځکه چې ستاسو ذمواري ګرانه ده. څوک چې غوږ دي نه هغه له خوب ورځي. یاره و یو خو دې مولوي صاحب بق لره اوسه دومره اوږد تقریر یې وکړو، او مولوي صاحب چېرته نه دی ویلي چې زه ستړی شوم په تقریر، ځکه په تقریر په سکرین په ممبر او په سټیج چېرته څوک نه ستړي کېږي، په دې خلک سر ورکوي. خبره وره چې طارق جمیل صاحب یې نه و پرېښی، څومره خفه شوی خو سټیج ته یې قرتې نه و پرېښی، داسې خو نه و چې ښکته یې نه و پرېښی. نو په دې سکرین خلک سر ورکوي، دی نه ستړی کېږي. خو دا ښکته خلک ستړي شي چې خدای پاکه ځکه دا کار ګران دی، خو دا کار قیمتي دی. دا دومره قیمتي دی چې د غوږ استعمال مخکې دی، چې کله دنیا ته ته راشي نو د غوږ استعمالي. نو په لومړۍ ورځ ورته موږ څه وایو؟ بانګ، پای کې غوږي. نو بیا چې کله دې ځي نو بیا یې د غوږ استعمالي وایي لکه کلمه ورته ووایې او سورت یاسین ورته ووایې، نو غوږ ضروري دی که نه؟ نو ستاسو د غوږ استعمال دی او زما د ژبې استعمال دی. هره خبره چې هغه کلیر کټ یا به په ذهن کې ږدو، وی ته څه کوې؟ وی دا د جماعت پروګرام دی. وی د جماعت تاسیس کله شو؟ وی په 26 اګست 1941 کې شو. په 47 کې بیا پاکستان د هغې څه وی؟ وی هغې دا وی چې دا ګلوب چې خدای رخ کړی دا ځمکه، دا ځمکه دې ته پلینټ وایي، دا سیارې دي، عطارد هم دی، مریخ هم دی، سپمیم ده، دا ټول دي. خو په ټولو کې قیمتي دا ځمکه ځکه ده چې په دې کې لقد خلقنا الانسان، ورپسې به را سره تاسو احسن تقویم یې ورته رالیږلی دی. نو دا ښایسته ده، په دې کې انسان دی، او دا انسان چې دی وما خلقت الجن والانس، دا ما عبادت له پیدا کړی، نو په دې ځمکه عبادت دی. نو دا په دې ټول پلینټس کې قیمتي ده. نو دا ځمکه چې پیدا کړه نو په دې ځمکه باندې به د عدل نظام، دا د هغه انتظام و، د الله خپل پروګرام و، او الله خپل پروګرام سر ته رسوي، کوئی اس میں حائل نہیں ہو سکتا. البته چې کله رسي څومره کلونه علي څومره ټایم علي، د الله تعالی او زما ستا په دغه کې فرق دی. دا اوس د محترم چې وي چې 80 کاله پس هغه زما ستا د 80 کاله نه دي، زما ستا راویا کن دا دومره ډیر ټایم دی چې ته به ورته حیران شې. لکه مثلا د انور ته تاسو به سار کتلي، نور ته چې ګورې نو د انور نه دا رڼا راځي، نو زما ستا په سترګو لګي، نو د انور پکچر موږ ته ښیي. نو دا رڼا چې دی سپیډ دی 1,86,000 میل فی سیکنډ. دا 1,86,000 میل فی سیکنډ په ځای باندې به زه دا وم چې 2 لکه میله په یو سیکنډ کې وخی. خو دا د انور دا رڼا دلته په 8 منټه کې را رسي، 8 منټو. نو ما دا اوس چې ما کوم انور ولیدو دا هغه انور نه دی، دا هغه 8 منټه مخکنی انور دی. لکه ته یو سړي دی نه کراچۍ ته ټلیفون وکړې وایي چې موږ پروګرام دی، نو چې هلته چې رسي نو هغه وایي چې دا خو هغه به ټلیفون وختي کړی اوس را ورسېدو. نو دا خبره هغه 15 منټه مخکې کوله، نو دا 8 منټه مخکې راغلی. نو دا خو دوار خو موږ ته نږدې دی. وایي دا نورې سیارې چې دي که نه د دې نه چې دا رڼا په کوم انداز را روانه ده، دا چې دلته را رسي نو دا په 1,86,000 میل فی سیکنډ په رفتار را روانه، دلته چې را رسي نو دا په لکونو کلونه اخلي، بلیونز اف ایئرز، دې ته لایټ ایئر وایي. نو چې دومره اخلي نو دا دې نه پاسه بیا عرش دی، او دا هغې عرش نه بیا څوک را روانو؟ جبریل را روانو، او په لږ ساعت کې به رسول الله رسول الله چې د جبریل سپیډ ډېر زیاتو. د لایټ ایئر نه موږ چې کوم شي ته بوراق وایو، بوراق د برق نه دی، برق بجلی ته وایي. نو بجلی تیزه ځي نو موږ ولې ځکه بوراق نوم یې چې دا بوراق به هم داسې تیز تو. نو دلته کې چې کوم پیغام موږ ته راغلی نو موږ ته چې هغه پوه کولو وی ګوره دا ځمکه چې الله جوړوله دا هسې نه ده جوړه کړې، نه الله به کولې. څه ویلو؟ افحسبتم انما خلقناکم، هغه به راسه تاسو عبثا، ول تاسو ما ګپ له پیدا کړې کرکټ میچ لا چې تاسو به میچ کوئ، دور رنځې جوړ کړل. کنه تاسو مالا دې له پیدا کړی چې تاسو به 804 نمبر قیدی را آزاد وای، که تاسو ما دې له پیدا کړی چې تاسو بس کوئ چکر ته بځای، دې له خو ما نه پیدا کړي. وانکم الینا لا ترجعون، تاسو مازغه خو نه دي خراب، مالا به واپس راځئ او زه بس تاسو نه د هرې خبرې تپوس کوم چې تاسو ما په دې پلانټ پیدا کولې، زما څه پروګرام او پروګرام دا غدا چې په دې ځمکه به د عدل نظام قائمیږي، او دا زما ستا ډیوټي ده د ظلم په ځای عدل. وی اللہ تعالی شریفوں کا فوج بھرتی نہیں کرنا چاہتا،
وی شریف څوک دی؟ وی کوم سړي چې د سهار مونځ د امامتۍ سره کړی د سهار د مانځه نه د اشراقه پورې ناسي په اشراق مونځ بیا وکړي بیا کور ته ځي په لارې باندې یو مظلومه زنانه ده یو ظالم را لګېدلی دی هغه وخي هغه یې ټکوي هغه چغې وخي دا شریف سړی وایي یاره زما جامې څخه کېږي زما پکې څه کار نشته او دا د حکومت کار دی. نو الله وایي ته خو ما دغې له نه پیدا کړی یوازې ستا ذمہواری خدا ہو کہ ظالم کا ہاتھ پکڑ لو اور تم نے ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑا. نو ہم نے ایک جوارگر کو بھیجا یو جوارگر راشي دغه په دې ځای کې مندري اکثر د جوارګرو په دې ځای کې ګوتی او هغه ورمنډي کې ولکه کو غږ دی وکړو نو خبر نه. نو الله ته هغه غیرتی مسلمان چې هغه غریب جواری کوله خو چون کې په دې وغه ځکه چې سپیله وبور کړي وي رانډای وا خزا رسول الله نه بدکار وا نو چې سپیله وبور کړي نه جنت ته لاړه نو چې دا خزه دغه سړی نه خلاص کړه نو وی تاسو چل کړي وی ته د شرافت لپاره پروژه کې سګه پروژه کې یو موږ روزي نسو بل تراوی کو تراو نه پس موږ په اخیری عشره کې سکو دارا سره تاسو اعتکاف کو ہم شریفوں کا فوج تیار کرتے ہیں یہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے. لیکن اس رمضان میں ایک اور بھی کام ہے اور اس کو کہتے ہیں بدر. د بدر غزا سوا بدماشوں کا ہاتھ پکڑ لے نو د بدماشانو لاس چې چا نیولیو نو د دې وجه نه د اصحاب بدر کمپټیشن یا کمپیریزن د هغې سره مقابله هیڅوک نشي کولی. صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې بل ته وایي د ده نه قلار شه کیدای شي چې اصحاب بدر ته خدای پاک ویلي چې اعملوا ما شئتم تاسو چې څه خوښوئ هغه کوئ دا د بدر برکت دی ځکه چې 70 ابو جهل دی ټایپ بدماشان هغه وجلي وو بیا کوی تارتاو کړي نه دی وجه نه ته بله که دغه نه کېږي او وایي که نه چې دل بې روح سے بیزار ہے دل بیزار ہے حق هغه تن بی روح سے بیزار ہے حق هغه وجود چې پای کې روح نه حق چې دی الله چې دی هغه نه خپه دی چې دا مړه ته خوړه صحیح نه تن بی زور ہے تن بی روح ہے بی روح سے بیزار ہے حق ولی خدای زندہ زندوں کا خدا ہے د خدای ژوندي خلق خوښي او ژوندي خلق هغه چې هغه ریزسټنس کوي هغه ته داسې نه چې هغه غوام د پردی غوام د خپل پټي نه وباسي نه هغه ریزسټنس کوي ولی الله تعالی چې ما تاسو ته کوم آیاتونه وي په دې کې موږ ته وایي چې که تاسو ریزسټنس نه کوئ نو بیا به انجام صحیح نو هغه وایي چې کو فرض کا داسې نه وي نو ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض که دا ښه خلق نه راپاسېدی او دا بدماشان یې د بدماشۍ نه منې کولی نو لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد دا جوماتونه به ټول وران شي دا خو دې پرېږدي نه کفر دومره الرټ دی چې هغه په څه طریقه ستا جوماتونه ورانول غواړي خو په دې سمې نه راځي نو د جومات ته ورانول نه مخکې تا ته ملا بدناموي ته چې بیا فیسبوک وګورې نو هغه ملا ځکه بدناموي چې دا مولوي صاحب چې دی دا د جومات نماینده دی چې دی بدنام کم نو دا خلق به په خپله بدنام شي دا جومات به په خپله بدنام شي او خلق به د دې نه منې شي. تاسو به اوس لیدلی چې اوس په فیسبوک باندې چې کوم په عدالت کې کوم کیس وچلېدو اف آی ای په هغې کې ایکشن اخیستی و تقریبا 700 کسان مجرمان نیولي و هغوی څه ګناه کړی و هغې خلقو دا کړي و چې هغوی د دین د بدنامولو دپاره بربنډ سړی په مانځه ودرولی او د مانځه توهین یې کوو کمیس پرتوګي نه و نو بیا د هغه په شاته یعنې په کوناټو د الله نوم لیکلی و او په مخکې باندې د رسول الله نوم لیکلی دې نه خبرې د هغوی دا بدي شي چا بدی شنو اف آی ای ولا ونیول نو 700 کسان ونیول تقریبا 18 غنټې د هغو په حق دلایل ورکړل د پاکستان هغه وکیلان چې هغې د هغې خلاف دلایل ورکول اوس غواړي او ډیفنډ کوي دینو نو جج صاحب دا غځی نه وایي چې نور سماعت ملتوي شو زه پکې کمیشن جوړ کړم دومره ستا په دین خلاف دي دا خلق نو اس دین کو بچانا اس کے لیے دفاع کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کے لیے آپ کو دا ریډي بی او هر وخت به تیارې او د هغې دپاره به ستا تربیتي اجتماعي د هغې دپاره به ستا ذهني ځکه چې ستا مشر تا ته څه ویلي هم دا د مولانا مودودي الفاظ دي هم اسلام کو پوری نظامی زندگی کے طور پر نافذ کرنا چاہتے ہیں صرف نماز روزے کے لیے نہیں ما چې تاسو دغه فوج ہوئے شریفوں کا فوج کیا کرتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے آگے کسی چیز میں کوئی سیاسی خبریں او پکې نه کوي وی چې پیغمبرانو خو کړی وي توسوسونه انبیاءهم د ظالم خلاف به خبره نه کوي بیا شی ورانیږي نو هغوی چې توسوسونه انبیاءهم هغو خو د ظالم خلاف خبرې کړې وې دې فرعون پس چې دا موسی تللی علیه السلام نو هغه ورته څه وې چې ما ته د مظلومان رها کا څنګه دی ان
دغه چې د بني اسرائیل ماته ان ارسل معي بني اسرائیل دې وطن چې کلمه وایا دې وطن چې مونږ وکاوته ان ارسل معي بني اسرائیل دې خلکو سره دا ظلم ته ولې کې دا ماته را پرېدا نو صحابي چلته تلو او ایران ته لاړ نو صحابه شو هغه د عربو خلق سو د وړۍ جامې اغوستې وي د وړۍ سپلې چرته چمپلې به پخ پوکړې وي شړۍ به په سر وه او په ایران کې سو پای کې ټول قالینونه د پوخانه رستم ورته وویل لکه تاسو څه راغلی قالین در کوم ځان سره اوسه په هر سور راغلی نو اس در کوم په دې ځا پیسې دې پکاري چې درکم ته څه شي راغلی هغه ورته په ځای کې نه ښه زما د جامو ته مګوره لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد موږ د ظالم نه مظلوم کا خلاصول راغلی یو موږ دې لنی راغلی نو دیو جن مولانا سوي یہ صرف نماز اور روزے کے لیے نہیں یہ عاشقوں کا راستہ ہے تماشبینوں کا نہیں کیونکہ یہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے ما تا چې کوم کار دغه کړی دی دا ګران کار دی او دا پکار کار دی او دا سره کانټون سے برا ہوا ہے پدې کې خو جیل دی پدې کې خو شکست دی پدې کې خو خفګان دی پدې کې خو ګیلی دی نو کانټوں برا راستہ ہے دا عاشقوں کا راستہ ہے نو عاشقہ په تماشبین کې څه فرق دی تماشبین تا لیدلو په فضاګړ کې څه چل شو اتلس کسا سیلاب وړو او خلق چوت ولاړه سوکو تماشبین نو هیڅ خدمت نشو کولای هیڅ مدد نشو کولای نو ګره اگر آپ تماشبین ہے تو یہ راستہ آپ کا نہیں ہے اگر آپ عاشق ہے تو پھر یہ عاشقوں کا راستہ ہے کیوں اسلام صرف مسجد کا دین نہیں ہے مولانا برپسی بھی ہوئی اسلام صرف مسجد کا دین نہیں ہے یہ بازار کا بھی دین ہے یہ عدالت کا بھی دین ہے یہ تعلیم گاہ کا بھی دین ہے یہ تمہارے دماغ کا بھی دین ہے اور تمہارے دل کا بھی دین ہے نو چې کله دا دین ته په ټول نظام کې نافذ کې نو بیا به دې ته ادخلوا فی السلم کافه دیو جنا آسان خبر دا 2 پوائنٹ ایجنڈا دا په ذہن کې کې دي نمبر 1 اعبد الله دا یہ کام تم نے کرنا ہے کیونکہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اللہ گوارا نہیں کرتا کہ آپ کا سر کسی اور کے سامنے جھک جائے یہ ودا نو بیا اور پسې سوې اعبد الله نو دا دویم ټکی بیا دې ته زماستا سمېنی وجتنبو तागूत का से आप डरे तबे तागूत से आप बाइकाट करेंगे तागूत की आप हिमायत नहीं करेंगे दा तागूत हुकूमतुम के देशी दा तागूत पुलिसुम के देशी दा तागूत रिबर्स बागियानुम के देशी और दा तागूत स्ता जुएम के देशी और स्ता खज़म के देशी ارسوک چې طاغوتی او د الله په مقابله کې طاغوت د طغیان نه دی او طغیان دی ته وایي چې کله ناله کچی او بوبه کې ډیری نو موږ سوای ندی مې طغیان آ گئی نو کم چې خپل حدونه کراس کوي کاغه ارسوک چې نغه طاغوت ته او طاغوت نه بزان ساتي دغه ملګرتیا بنه کې دیو جنا ټول هر هغه اداره چې هغه طاغوت کردار ادا کوي ته بداغه خلاف نو بیا مولانا وایي چې ګوره بیا تاسو یو درې سوزونه خولي او درې سوزونه ډېر آسان دي ټو ایزی ټو انډرسټینډ او په سمجھ کې راوصل نمبر 1 آپ اپنا تزکیه نفس کر لیں گے دا 3 پوائنٹ ایجنډا دا ډیره ضروری ده د دې دا درې واړه پوینټونه په خپل ځای اهم دي او غلطي زما ستاسو ده موږ یو پوینټ په دې نورو سور کړی دی نمبر 1 سے ده آپ تزکیه کریں گے اپنے نفس کا اور نمبر 2 آپ معاشرے کی اصلاح کریں گے خپل ځان کې تاکي چې کم ګند هغه به تر ځان نه وباسي وي په ما کې څه ګند وي ته دروغ وای ته خیانت کې ته سازشونه کې آپ خفیہ سازشیں نہیں کریں گے خیانت سے اپنے آپ کو بچائیں گے خیانت ما کله کړي وتا وټونه نو غټلې ته چې غټلې مې دي سیټ بلچا غټلې او نوټیفیکیشن ستاو شو اتا ته خپته وا ته برزان حافظ نعیم جوړ کې او هغه په کراچۍ کې وي چې دا د پی ټی آی سیټ ته زمانه دی زینال نو بیا چې کله د سېنات الیکشن راشي نو په پردو سیټونو بیا قبضه نه کوي دا خو د بل چا دي دې ته خیانت وای چې ته آپ خیانت نہیں کریں گے اور آپ فساد فی الارض سے اپنے آپ کو بچائیں گے اسینه چې ستاد وجنه ملک فاسد شي اسینه چې خلق په یو بل راولېږي نو دومره ملک فاسد شي چې سړی پیسې ښکتوي نه بلوته پیسې د پورته کا نو هغه ز افغانستان ته جهاد لتلم ته ماته دا خبره کې وی او زید تکوم جنگ دوره وشو چې هغه واجو بیا هغه لاش شری هغه لټکاو کو امور به وتر کور نه قتل دې ته وی فساد په لارد چې دا کار لکه څنګه چې بجلی لاړه شي به وخته مونږ وای دا واپډا والا د خدای تبا کې نو ولې تبا کې وی بجلی بوتله نو مې کله به بوا وی دې د مانزه دا وخت لیدل نه ستانه خبر دی چې ته په باندې په مونږ کې
ته هسې قارېږې فساد فی الارض ته ولې هغه ته خیرې کې او بیا خفیه سازش چې سړی مې د کمر سر ته رسولی دی او اوس پیر غړو ما الگ را لټیم را که یہ ہم کبھی بھی نہیں کریں گے دې ته وایي تزکیه نفس. او دویمه ده چې ته بیا خلقو ته خبره رسې نو ستا بچي ستا ښځه ستا غیر چاپېره کسان دې ته وایي اصلاح معاشره. دی وجه نه وایي دا درې آیتونه درې واړه مدني دي. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تندی به صرف هغه ته کوي. نو بیا ورته څه وایي ولتکن منکم دا سره تاسو وایي امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف. دا تبلیغ ستا ډیوټي ده چې دا په هر سطح باندې کې دا چې ته په ساته کې نو ستا بچی ته به تا ویلي نو ستا ښځې ته به تا ویلي نو په حجره کې به خپل نوکر ته ویلي نو په ګاونډ کې به خپل ګاونډي ته ویلي نو که تبلیغي وفودي که تبلیغي جماعتي که تبلیغي اجتماعي هغې له به ته تللی او هغې کې به عیسی اغوستي او خپلو کساتو ولتکن منکم امة یدعون الى الخیر. خو په دې دا دویم شو. او دریم نمبر څه شی دی؟ آپ سیاسی بالادستگی سیاسی غلبہ کہ حاصل کرنے کی جائز کوشش کریں گے. دا دریم ستا دی. هغې لپاره څه ته وایي کنتم خیر امة تأمرون بالمعروف. امر اډر ته وایي. نو اډر به ته الو کوي چې تا سره اقتداري چې ستا سره اصلاحي نو آپ ظالموں سے آپ خائنوں سے اقتدار کی باغیں لے کر صلحاء کے ہاتھ میں دیں گے. او چې تر څو پورې دغه کار ستا نه کړی نو ستا به ټول سیسټم ورانی دا ټیک کېدی نه شي. ځکه چې کله صلحا راشي نو هغه به بیا کوي ته به وایي چې پلانې سکینډل وشو نو په کوستان کې دا سکینډل وشو او په ګاډو کې دوره سکینډل وشو او په پلانې کې دا سکینډل وشو. د سکینډل اصل وجه څه ده؟ اصل وجہ دا چې تا ظالمانوں پر لاس کے اقتدار ورکڑے رہے ان ظالموں سے اقتدار لے کر آپ صالحین کے ہاتھ میں دیں گے. دا درے پوائنٹ ایجنڈا دا. خو آپ اس تیسرے پوائنٹ کو دا دریمہ نقطہ چی دا کہ ان سے اقتدار لے کر صالحین کے ہاتھ میں دینا آپ نے اس کو حاوی کر دیا ہے باقی دونوں پر. ستا سره تزکیه دوره غم نشته ستا سره د اصلاح معاشري دوره غم نشته ستا سره ټول غم د سیټونو د ګټلو دی چې دورن وګټله د پلانې خو یو سیټ نشته په ټانګه کې راځي نو دا دوه چې دی وګټل نو چې درې کوېسچن شي دوه ته وګټې ما په خیال 66 نمبر جوړیږي که نه چې 33 نمبر شي نو 66 خو 60 خو پس ډیویژن نه نه کستا الخدمت لګیای هغه ځای په ځای کارونه کوي وی وستا په غزه کې څوک دی نو د مظلومانو د امداد د پاره څوک دی نو ډاکټر صاحب نسونم دی حفیظ ډاکټر حفیظ الرحمن په دې اختر کې موږ ملګری ورته ټلیفون وکړو نو حفیظ صاحب ورته وایي زه په مصر کې ما او زه سامان لراغلی ما د غزې مجاهدینو ته سامان رسوم نو په دې به تا الحمدلله ونوایي د پاکستان یوه پارټي لکه د پاکستان حکومت دی NDMA دی نیشنل ډیزاسټر مینجمنټ ایجنسي هغه ستا نه بغیر خپل سامان هلته دا پاکستان حکومت را سره امداد دی جاز موږ له هغه راکوي چې کوي نو اسحاق ډار را سره ولاړي خو هغه زموږ د بغیر نشي شل کولی دا ولې آپ نے اصلاح معاشرہ کیا ہے آپ نے تزکیہ نفس کیا ہے آپ نے مولانا کے ایسے شاگرد پیدا کیا ہے جو سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن خیانت نہیں کرتے. د ریاض په ایرپورټ باندې موږ یو پیره د اردن نه راتلو او اردن چې هغه د اسرائیل په بارډر د اسرائیل هغه لایټونو ته موږ کتل نو موږ چې په ریاض په ایرپورټ صرف دا اجازت نه چې تاسو په دې جمعات کې شپه وکړئ او تاسو یقین وکړئ چې دا حفیظ صاحب په دقه شان نیغ ناسو او اوږده شپه ساړو اما ورته یاره په دې جمعات کې به څملو هغه وی نه ګناه ہے انہوں اجازت نہیں دی چې سړی دومره پاکیزی چې هغه په خپله په کرسۍ دا بوډا سړی ټوله شپه ساره پورې کېناستل ځکه چې سار فلایټ تقریبا 6 بجې و او هغه بیا پېښور ته فلایټ و پېښور ته ماسپښین راورسېد نو چې داسې کسان ستا سره یې تزکیه نفس و اصلاح معاشره خو تا وایي چې یاره دا بل شی ما په دې باندې حاوي کي نو دلته کې ته خطا کېږې دا درې پوینټونه یو شان دي په دې کې هر یو پوینټ په خپل ځای قیمتي دی کو یو پوینټ ونه شي نو ته به بیا مایوسه کېږې نه ته به بیا کوشش کې چې زه خپل دا کم یو څو کارونه داسې دي چې هغه ما ته له پکار دي چې هغه په دې باندې وکړو لکه یو خبره ده ته وایې څه اقامت الدین نو یوازې اقامت الدین ټکی ته نه وایي دغه مونږ څه وایو دا چې په مانځه مونږ ودرېږو نو مول دغه ته څه وایو چې ته څه وکړه زنده‌باد نو هغه اقامت صلات نه دی نو اقامت صلات کو دے کے
اقامت دین کو دی کې اقامت صلات کې دا ضروری ده چې ته به ستا به یو نظامي ستا به یو وخي ستا به یو امامي ستا به یو دغه صوت مؤذني ستا به یو ټایمینګي په هغې ټایم به بیا صفونه ټیک کوي دا د دې چې د کور دغه راوالی د مصلی راوالی او ښکته پورته شي دا اقامت صلات نه دی اقامت صلات دې ته وایي چې دا به یو نظامي او دا نظام به هره ورځ نو که ته په فرایډې مونځ کې د جمعې مانځلو څومره خلق راځي او د خالي په ورځ بیا میلې ته ځې زمونږ میله د خالي په ورځ د پزنش تاسو بسئ نو د خالي په ورځ باندې بیا ته په میله کې نو مطلب چې د اتوار په ورځ د اتوار په ورځ ودونه زمونږ نو بیا په ودونو کې نو مونځ بیا ته پرېږدې نو د پیر په ورځ د پیر په ورځ به بنیګاله ته تلل غواړي ځکه سیاسي پروګرام دی جو هغه پیر په ورځ دی هغه لاړ شو جو د منګل په ورځ بسئ جو هلته څوک راغلی او جو ایرپورټ ته به لاړ شي په دې ټولو ورځو کې ته مونځونه نه کوې او د جمعې د ورځ مونځ کوې نو دا جمعه خان چې دی دا اقامت صلات کوي نو چې څنګه دغه اقامت صلات کنټینیوسلی په هر پوزیشن کې ضروری دی داسې اقامت دین چې دی دا هم کنټینیوسلی په هر ځای کې ضروری دی چې ستا دین صحیح بالای ستا دین د پاسه الاسلام یعلو ولا یعلى علیه کله چې ستا اسلام په عدالت کې کمزوری ان ستا اسلام په عدالت کې دومره کمزوری دی چې کم د خفګان خبره ما غالبا په دغه کې نوٹ کړې وه ترجمان کې راغلی و دا چې ایک قانوندان نے عدالت میں کہا کہ ملا کہتا ہے الفاظ کہ للرجل مثل حظ الانثیین انہیں تو یہ کس نے کہا یہ اللہ نے کہا ہے اس نے اللہ کو کیا کہا ملا اس نے اللہ کو ملا سے پکارا اسی ظالم کا ہاتھ آپ نے روکنا ہے ستا کس پکار دی هلته کې چې ته که چې ستا خلک ستا دا شی د هغې ډېر بدي شي نو دې وجه نه ستا په ذمه باندې چې کوم یو څو خویونه دي نو هغه دا ده چې ته به کوشش کې چې ستا څنګه چې اقامت صلات ستا په ذهن کې راغی داسې اقامت دین په ذهن کې راشي د هغې لپاره به یې جنډی نو به څنګه نو هغه تا ته صورت حج ښوولې ده نو هغه به یو وایي الذین ان مکناهم فی الارض کدی ته فی الارض به هغه ځای کې چې کوم ځای ستا جورسډکشن کې راځي نو بیا به رحمان یوسف ته وایي چې په سکول کې نو ما ته به وایي چې ستا په اسپتال کې نو ده ته به وایي چې ستا په جومات کې نو هغه ته به وایي چې ستا په حجره کې نو بل ته چې ستا په دې کور کې دلته خو ستا اختیار شته که نه نو دلته به څه کوې اقاموا الصلاح اقامت صلات به یې هلته ړومبنۍ جنټه په کم سکول کې په کم کور کې په کم غم خادی کې چې د مانځه پروګرام ریګولر نه وي اټ مینس چې دلته کې دی اقامت مون نه کوي او د دین هغه ړومبنی سټپ نه پوره کوي نو که فرض که ته په اقتدار کې راشې نو بیا به ته جلسه او جلوس په داسې بنیاد کوي چې د مانځله او پکې ټایم تا یې ښیي د آغا خان والا نه دي دا ډېر هوښیار دي نو په کراچۍ کې د آغا خان پروګرام هغه مخکې ایم ایم ای حکومت چې نو موږ په هغې کې زه هم اساس ردیر ډي سي نو موږ یو ځای تللي په هغې کې نو هلته کې چې هغې هغه پروګرام کړی د جمعې په ورځ باندې نو تاسو یقین وکړئ چې د سهار نه به په هر لیکچر کې وی ټوډے از فرایډے وی ویل بی فری فار فرایډے پریئر ایٹ 1 PM ان یو باندې به موږ ډیوټي کوو او موږ به مونځ کوو اقامت صلات له هغه اهمیت ورکوي خو که ستا دلته د جماعت اسلامیه د جمعیت العلما هم جلسه وي و ته ګورې وایي مونځ مړه وایي ځان له به یې وکړو نو په پرایورټي لیست کې به ته دا په جمعګۍ چې هلکه د مانځه به څنګه پروګرام وي و اقاموا الصلاه الله حق به ورکوي نو ورپسې څه وایي واتوا الزکات د مخلوق حق به هم ورکوي مخلوق کا حق مخلوق تک پہنچانا اور خالق کا حق خالق تک پہنچانا وآتوا الزکات نو بیا څه وایي چې بیا به دلته سیسټم صحیح وامروا بالمعروف بیا به نیکي غالب وي نو په دفترو کې به هم نیکي غالب وي او په بار او په دغه کې به هم په عدالت کې به هم نیکي غالب وي او په سکول او په کالج کې به هم نیکي غالب وي نو که فرض که ستا په سکول کې څه وایي چې السلام علیکم مت کہو یہ کیا کہو مارننګ ګډ مارننګ نو هغه په اسلام آباد کې یو سکول د زموږ یو ملګری تللی نو هغه پر درس و پکې نو هغه هلک د لینډ نه چېرته بار ته راوتی دی نو هغه ټیچر ورته څه وایي بی لایک ان انګلیش مین د انګریز په شانتې خوی کوه نو په لینډ کې نیغ ودرېږه نو هغه حضرت ورته وایي وی ما ورته چې ګوره اسلام واحد دین دی چې هغه 15 وخته په ورځ کې د لینډ ټریننګ ورکوي سووا صفوفکم صفوف څه چې دی لینډ نه دی لینډ نیغ کوي فإن تسویة الصفوف من اقامت الصلاة لینډ چې دی نیغې نو هله به دې مونځ کېږي که لینډ دې کوږ نو څه به دې کوږ شي زړه دا ټریننګ وی انګریز نه دی ورکړی دا مسلمان ورکړی خو ته دلته داسې نه وایې چې بی لایک مسلم مین
نو ته وایې بی لایک ان انګلیش مین ځکه چې ته پتا باندې د هغو روب پروت دی وی ګوره چې کله ترانه ویل شي نو ته څه کوې ترانې ته به غلی کېږي نه وی موږ په دې خفه نه یو غلی شوه ته خو د دې نه مخکې یا وروستو تلاوت کېدو او تاسو ټولو ګپ لګاو نو تراویح دا څه ورته وایي ترانې ته غوږ کېښودل خو ضروري و خو اذا قرئ القرآن نو فاستمعوا باندې ګزاره نه کوي ورپسې وانصتو اتا خو دلته خبرې کولې تا خو دلته خبرې کوي دا زمونږ ټول دا مشران چې کله تلاوت کېږي تو ته ګوره په جلسه کې دې خبرې کوي دا چې ته به بیا ورته حیران شي چې د خدای بنده ترانې ته خو ته ټینګې ځکه چې به چېرته سی آی ډي رپورټ به لاړ شي چې د ترانې قدر ونه کړه څوک نه پاسېدلی هغه افغان سفیر نو هغه بیا دې ایثار کړی چې دی نه پاسېدلی نه مولانا پل رحمان الله ښه جواب ورکړی وی ټول خلق بانګ ویل شي منزله نه پاسوي هغو ته څه نه وایه خو چې ترانې لپاره نه سي نو په دغه دې راغستې نو دا ټیک ته خو چې کله چې ستا ولو الاسلام یعلو ولا یعلى علیه نو په اسلام به الو د پاسه چې د ترانې د پاسه ته تلاوت د پاسه کې چې کله تلاوت ته اګنور کې او ترانه دا کې دا دویم داره و امروا بالمعروف چې هر ځای بدنې کوي چهل پهلی اده کې ونهوا عن المنکر او بدای ته به څوک پریدینه چرته کته نسواراله بې ځای تو کې ته ته بوچ داري څه چلو کو ته به نسوار بې ځای نه تو کې ته به سیګریټ بې ځای نه اخلي ته به کنزل نه کې ته به شور نه کې ته به بې سلنسره موټر سایکل نه چلے ته به ون ویلینګ نه کې دا ټول چې بند شي د اکسیډنټ ټول په خپل ختميږي خو ته خو چاته سوای نه شي ځکه چې ته سوای پولیس ته واله کې او اوس په سیم پی ایس باندې ناظم صاحب ټلیفون کړي چې دا زما سړی دی را پرېدا جو هغه راځي چې بیا په موټر سایکل روان کې جو مور جاړي هغه مور ډیر جړل نو ما هته مې جاړا وتا پرون چې هغه وړو کې په موټر سایکل روان شو نو په موټر سایکل وتا غوي په موټر سایکل چې کله روانو نو هغه یو بابا ناسو هغه وته وکتل وی یاره وړو کیا ډیر لږ وخت پدی اچھا خو لاړ جو هغه موټر وو او جو مړی راو نو جمعه ورځو ما لیدل نو ساره هغه مور قبر ته چغه والے نو ما خو پرو ته بابا ویلو نو نه هو عن المنکر دي ته و چې هر ځای به د منکر خلاف پولیس الرټ نه موږ یو ځای میټینګو نو ډي سي اس په دا موږ ټولو نو دې خبرې کول نه ما ته رزوس په لار راتلم په دې چوک ډېر شي پولیس ولاړو یو سړی الته ناسو او کېلې خوړې او دا دغه به په دې روډ غورځولې اکه چا وته ویلي چې دا مو غورځو دلته نه هو عن المنکر دي ته وای چې د خدای بنده دا کېلې دا تاوخه اوس په یو بوډا راشي دغه په خپل خوځي فریکچر به وشي بیا به ته کیتیټر پروتي نو کتره خپل پولیس نه دا ټریننګ ورکې چې خلق دې کار تم مپرې دی نو بیا بستا شي اقامت الصلات اقامت الدین به بیا وشي دا سلور پوینټ ایجنډا دا اک کې کنه کې خو لله عاقبت الامور اخیری انجام به دی په ځان کې به یو سو چینجز راولو ځکه چې دا زمونږه کار دی چې مونږ دا کارو کو د دې کار د کولو لپاره چې زماستا کوم ذمہواری ده هغه دا نمبر 1 خبره پکې دا چې ما تابه د منفي رویه نظر ساتو دا منفي رویه نه دا نیگیټیو دا پاسټی دیتا دفع مضرت وای لکه دفع مضرت جلب منفعت لکه سړی ستا میلمه دی نو دفع مضرت داره چې کنزل وته مکه شړای ما هغه زیلینسکی سره دغه څه چل کړو ټرمپ وخما دا دفع مضرت دا فرض دی او جلب منفعت داره چې کوی پیاله چیرې پوس غو جو په سره دړ دی نو کو تا په چېو نسکو نو خدای برته دور سو نه وای خو کو تا نقصان ولا ورکو ځکه دفع مضرت واجب دی فرض دی پتا باندې نو دفع مضرت نو خلق له مضرت نه ورکه دا بستا کوششي نو چې کله ته موټر سایکل ته وخېږي نو دفع مضرت دی چې په رنګ سایډ باندې مخ کې کېږي نو کله چې موټر ته وخېږي نو هغه دایره چې په رنګ سایډ به ورټیک نه کې دا دفع مضرت دی اپر بل چاته د دایمه خبره جلب منفعت چې ته گاډي چاته ودرې یو سړی وخېږي دا وستا خوخه ده نو ته به هغه منفي پوینټونه نمبر دی یو د یک روخه پن چې ته بس په یو خبره پورین خته الکه دا سړی دا سرتور سر دی ته خبره د ډیر شي کریکټر دی د ډیر شي کردار دی پازیټیو زه ټوپې بم په سر کې سړیا خو سه لګ معاف کا ناغه موږ جمعه ته منزله ځکه نزو چې مولوی صاحب چې دا ټوپې دی نه دی په سر کړی نو کله چې جمعه ته چې جنازې لراشه وی الکه سپلې وباسه نو خور لور لبره خبر کوي کنه نو وی نه غلې شه ناغوي چې کو پردیس خپلې چا په پوکړین دا وباسه وي څنګه پردیس چا چې خورلو لبره خندور کړي نو اسماعیل صاحب را صدرم پردې دي ادب خپلې پردې دي په دې غوړو موسکیږي نو خو ته په دې پسې نه یک روخه پن
چې ته کله چې یک روخه پنته کې نو ته بس چې دې ته وی ایکسټریمیست نو ته بیا انتها پسند شي او انتها پسند بدا شي چې پوخه ما ورېدلو خدای کې دروغي وی چې یو کس ته د خلاف د اشهد الله اله الا الله مونږ ډېر پوخه ورېدلو نو هغه چې وی چې دا ګوته ته پرې کوي نو دا پرې کول ډېر غټ ګناه نه دی په ظاهر دی دا به هغه غلطي کړي ځه ستا په نیز باندې دا ته ایکسټریمیست وي او چې کله ته بیا ایکسټریمیست شي نو بیا به اخري نتیجه دی چې ته به بیا بدمزاجه شي بدخویه به شي او بیا به ستا سره څوک دویمه خبره برغولی نه شي او څوک به سره کېناستی نه شي او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سوی چې دغه چې دی نرمي چې ده دا په هر شي کې ځانه په هر شي کې زینت راولي نو کله چې ته نرمي کې نو په هغه په پای کې به زینت راشي کله چې ته سختی کې نو بیا به نه خلق کې نو څه ورته وایي الله خپل پیغمبر باندې چې کوم احسان جتاوي څه ورته وایي فبما رحمت من الله لنت لهم ته خو دلته دومره سختګیرې چې لکه سړی ما پرېږدې نه نو د دې دریو خبرو نه به ځان ساتې او بیا دا چې ته خپل دغه چې کې خپل کار چې کې نو هغه به په دې انداز کې لکه الله تعالی پې دومره خفه کېږي لا تغلو فی دینکم په دین کې غلو مه کوئ غلو دقې ته وایي چې ته دومره ایکسټریم ته لاړ شې لکه یو صحابي دی ته به حیران شې او هغه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چېرې چې دا زموږ خانداني مرض دی زه رسار مانځلی نشم پاسېدی کم خلق چې د سهار په مانځه کې نه دا یقینا ډېر بدقسمته دي او دا لې پکار چې خپل امپرو کی خو چې اوس یو سړی دی او هغه د الله رسول ته حضرت ته وایي چې کله پاسې دی نو بیا مونځ کوه خو ته خو ته سوی ته خو وایي چې نه دا کافر دی نو لا تغلو فی دینکم ځکه دا څو غینونه دي نه به ځان ساتې غلو غیبت غرور چې ته ځان په نورو خلقو باندې اوچت حسابې نو دا کریکټر به خپل ټیکې نو الله د الله رسول په یو دوه ټکو کې مونږ پوه کړي یو چې ګوره دوه څیزونه په ځان کې پیدا کړي انما بعثتو دا انما بعثتو ټکی نه دی دا ډېر ضروري دی خو دا مونږ په سر راغلی استادانو ته څه شی اخیستی رحماني صاحب څه شی ته اخیستی انما بعثتو معلما ایتې دا اخیستی حالانکه بمکارم الاخلاق ته یو نو یو ځای کې مجاهدینو ته څه اخیستی انما بعثتو بالسیف وجعل رزقي تحت رمحي زه خدای په تور رالیږلی ما او زما د غشي د لاندې زما رزق دی زه په بېغیرتۍ رزق نه ګټم زه د ټرمپ نه په زور علم زه د مودي نه په زور علم جعل رزقي فی رمحي دا د الله دغه پکې موږ نه وایو ځکه دې ته سافټ کارنر وایي سافټ کارنر دې ته وایي چې کوم ښه خبرې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوږ شی خوښو جو زما هم خوږ شی خوښي خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم لوږه خوښه په دې ځای سک تړلی و د هغې ذکر زه نه کوم مونږ وایي یاره اعتکاف یې کړی وایي مړه بدریم کړی مړه وایي تاسې ګرانې خبرې کوي ته سافټ کارنر وایي په سافټ کارنر کې مونږ ټول خوشحال یو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي انما بعثتو بالحنیفیة په یکسویۍ باندې خدای را لېږلی یکسو دې وایي یاره پروګرام دی په 10 تاریخ باندې وایي په 10 بجې وایي یاره هر څه چې خو زه به ځم خدای دې نه کړي که مور مې مړه شوه هغه یو خبره نه ځکه بل څوک به د لاسنیوی نه باقي په هر صورت کې زه یکسو یم زه به ځم ما کمټمنټ کړی دی زه به ځم په دې معمولی خبره چېرې ټوخېدم په سر مې دړو ملک را باندې ګرځېدو موږ د هغې بوټونه په دې خفه یو هغه ته بې نیولی نو یو کیری اینډ آی ایم ګوینګ هغه هالینډ هغه دغه چې وه قرارداد یې شلولی حالانکه معمولی تبه معمولی یخني د وزیر اعظم دپاره خو هېڅ خبره هم نه ده وزیر خارجه دپاره په معمولی تبه معمولی هغه باندې ته ازی خو به نه پرېږدې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې کار کوئ نو انما بعثتو بالحنیفیة میلمانه راغلی دي حضرت عایشه رضی الله عنها وایي رسول الله موږ سره ګپ لګوي موږ ډېر خوشحاله یو ناڅاپه اذان وشي حضرت رنګ بدل شي او موږ وایي موږ اړو پیژنې نه جومات ته لاړ شي نو حنیفیه دې ته وایي چې ته به خلق تازه خو چې د اذان ټایم وشي نو کوم میلمه دې هم راغلی نو هغه ته به وایي چې لږ لمانځه وخت دی نو شاید چې هغه هم حیا ورشي نو هغه به مودس وکړي نه به رسره هم لاړ شي والسمحه بل زه په دې رالیږلی شم چې پراخدلي به کوم پراخدله تنګدله به نه یم او د پراخدلۍ دپاره زما ستا چې کوم نمونه دي کوم ضروري دي هغه به دا کوو نمبر 1 خبره دا ده چې موږ به تنګدلي کې بجای دا بل ټکی به راسره تاسو وایې پراخدل هونګې هم تکدلې دا څوک دی دا بنیر دی پرېږدوه مړار دی چې نه 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 دلته وله ځای ورکړه تنګدلي کې بجای پراخدل هونګې هم پراخدل هونګې نو دویم نمبر موږ ته چې ټکی ویلی بخل کې بجای فیاض چې یو سړی بخیل شي ګوره په جومات کې 2 روپۍ نه ورکوي 2 روپۍ ډېر په میاشت کې 2 روپۍ چنده وه نو هغې یو مونږ ته وې هغه له مونږ روغه کوله وې زه روغه کومه خو د جومات چنده وه په ما نه ښه ما 2 روپۍ دی
دې ته بخل وایي. دوه ورونه دي نو مونږ په د کور نه چندالو نو 50 روپۍ کور راکړي، دا ځاسې مثال و همداسې نه چې 50 روپۍ کور راکړي نو جدا شو نو مونږ ته سوال ضرور تاسو جدا شوي یو به 15 راکړه نه وایي نه مونږ یو نور هلته جدای. دا بخیلي. بلکې هغه یو حق ولاو وي زما په خدای قسمې کومې په جومات کې چنده ورکړه او زما دې څوک د جومات نه مني کې مې دې څه بلا څوک ما خو تبلیغان ګرځي ورونه ټکای چې جومات ته راشه اته چې ما دې مني کې. دې ته وایي بخل کی بجائے ہم کیا ہوں گے فیاض ہوں گے. او بیا وایي گرفت کی بجائے یہ لاغه چا غلطی کړې نه ده اته یې نیسه یہ لگا دې چلو کو درگزر ہوگا. معافی کا کلچر اپنائیے. سوئی پقور کے سوئی ان من ازواجکم و اولادکم سو عدو لکم. کور میدان جنگ دی ستاسو کره په کور کې دشمن دی چې سړی سره دشمنی دا میدان جنگ نه او دا څوک وي دا الله وي په قرآن کې وي. خو څه چلو کوي ان تعفو وتصفحوا وتغفروا. اسې نه چې هر وخت پر زول لخ کړي چې ما سره خو دشمن دی دلته ته به درگذر کې نو درگذر به څنګه کې نو هغې پیاله ماته کړه ښځه غریبه راغلې وه کړنګ وشو نو ته وایې ښه دا ما راوړي دی ټولې پیالې دی یو درزن وې تا ماتې کړې نو ځان پې ناغرضه که که نه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم طریقه کړې وه ته وایې د پیغمبر په طریقو کې کامیابي ده. نو حضرت عایشه به هغه روایت کوي چې یو ټبر کر حضرت ته بلې ټبر به وړک شوی جو دغه انګولې را لېږلې نو هغو به څنګه ولې خو یا به چڼې وي ځکه ډرای به نو هغه به چڼې وي یا څه ځکه چې رسول الله بیا راوچتې کړې نو هغې بلې داسې پرې سنګل والي د بنو هغه بنو مونږ ته بنې وایو تاسو ته هم بنې وایه سوکن نو د هغې هغه دغه خو یي نو هغې چې داسې والي د هغه لوښی جو خو د کودرو لوښی و جو هغه ښکته ارتاو شوی مات شوی. اوس دته څه چلو شو ډیزاسټر پیدا شو اوس کرایسس پیدا شو. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اوس د خاوند په حیثیت باندې د خپل خزر ایساری چې تا خدای دې سي کاته دې کوي چې شور ته جرغيږي چې شور ته رغيږي جو هغه خبرېږي نو کو پس هغه راشي دا جنگ به سو ختمي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څه چلو کو بل لوخه د الماری نه راوغه ګور چې هغه ورسکه بسنګ الماری وا تا خو د تاخ نه بل لوخه راوغه اب هم د کودرو لوخه او دا سامان به ډرای زکو چې د خاور کې بنیس چې هغه را په دې کې خودل او ام دا په دې مات کې خودل او هغه روغ لخه هغه مړو کې لور کو وی غارت امکم ډیر خپل ټکې وی غارت امکم مورن غیرت وکړو لکه وقاری کې کنه لکه قار ولا ورغه نو غارت لپزی وی او هغه ویزال توایا اډو الموایا زکه سپیجن یو شاند کوی کوم دغه کودرو لوخي دي. نو ګوره څنګه پرابلم ډیزالو شو پرابلم حل شو نو سلوشن د پاره سمحه ته به د لوی زړه د کار اخلي د هغې د پاره گرفت کی بجای درگذر. بل یو دا خبره ده په کارکنانو کې جماعت کارکونه د تکلیف دینے کې بجای تکلیف سحنا دلته خو یو پکې دی وایي زه ورته کښېنم دی وایي زه ورته کښېنم بل وایي زه ورته کښېنم چې هر یو وایي چې ته ورته کښېنه زه به دې خوا غرمو ته کښېنم. تکلیف سحنه که کومه مزه دا تکلیف دینه مې هغه مزه نشته. یو کرسی ده ته پې کښېنه زه به ولاړ یم په بس کې یو سیټ دی ته پې کښېنه زه به ولاړ یم زه زور کوم ته زور کې جو جنګ شو چې ته وایې نه ته پې کښېنه زه هم ته پې کښېنه دې ته ایثار وایي. او دا صحابو د مرګ په وخت کې کړي اوبه یې څښلې بل وي اوبو وی غلی اوسه هغې بل وي اوبو هغه وی غلی اوسه او څه چل دی وی په جلسه کې جنګ و وی په کرسۍ یې جنګ شو او یو بل یې وټکاو په یو کرسۍ جنګ یې کړه اکثر په جلسه کې دا جنګي یا په یو سیټ باندې جنگي یا په یو هګۍ باندې جنگي. دیو جنا د جماعت کارکنان چې دي تکلیف دینے کی بجائے تکلیف سہنا. یو بل دی چې ته بس چل کے لوگوں کو گرانے کی بجائے یا چلتوں کو گرانے کی بجائے گرتوں کو تام لے گئے. او کنه مونږ یو سړي پسې وټون لتلیو نو هغه د بل چا سره ګرځېدو بوډا بابا دواړه مړه شو خدای وبخښي نو هغه پلانې مې د کمر سر ته رسولې یو د کړه ولا ورکوم اخلاصو منته دیتے ہوئے گرانا چلتوں کو گرانے کی بجائے گرتوں کو تامنا. نو پته به کوشش کې چې چرته سو کرتاویږي چې زه ول الله سورکم اگر او چت کم زکه تخپل کریکټر بیلډینګ کې نو ستا کریکټر به الوی چې په هر ځای کې خلق دا وي. تاسو به دینه یا خبره نه په کراچۍ کې ستا یو سو دغه دی منبران دي دغه کریکټر ته بګوري او ستا دغه الطاف حسین د وخت چې کوم منبران هغه ته بګوري. بل ورځ جمشید ټاون تاسو پیژنئ په دغه کراچۍ کې یو جمشید ټاون پکې وو دغه چې کوم ډیسټریکټ ناظم د امکان په وخت کې هغه بل ورځ تللی دی په انډیا ته په انډیا کې اعلان کړی دی چې زما پلانې نوم دی او زه ما کتاب وکتو زه دوباره هندو کېږم زه اسلام پرېږدم
یاره چې هندوان خوشاله شو وی ما ته خلق وی چې نوم بدل کا وی چې نوم بدل کوم نو بیا خو ډیر شي پرابلمز پیدا شي زما د بچو سرټیفیکیټس دي نو کو تاسو ماته دا نوم پرې دی نو یو طرف ته الطاف حسین دی هغه څه چل دی دغه گاډي والا نو موږ ته وی چې ته خو د دور ورځې نه وی چپ شه خبرې مکوه تختولې ما به تړلې ما به را باندې ټګلې چې څه پیسې وره نو واغسې نو سره پرې خودم نو بل پکې منور حسن نو مور حسن رحمت الله علیه چې کله وفات شو نو د غوی بسوک وخلې په پښتانه واخی ام کې ام والا وی ماجر دی وی پښتانه واخی نو چې کله منور حسن وفات شو نو پښتون تلو سراج الحق نوم او هغه په دې منور حسن کړ چې قرضې نو زې زموارم ماته وای دیته وای ته کریکٹر دومره بیلډ اپ کې چې بیا تر خپل چې خلق ته وي دویم غټه خبره پکې دا اپنے عیوب اور دوسرے کے خوبیوں پر نظر کله چې دا خوې د پکې پیدا شو یره د پلانې د سې دی یره کوي ته ځان ته مړ وګوره د خپل هغه سړی ته یره پلانې څنګه دی هغه یره زه خو د خپل عیبونو د سوچ نه لاوزګار نه ما نو بل چاته ډو سم نه نو کم خلق چې ځان لشي او په خپل یره ز سار مال نه وخت تپاسم یره د خدای شان دی د خلینو می کنزل خيږي یره کله کله په خبره کې چې دروغ نه ویلي د بل د خندولو د پاره کله کله دروغ وام دا د الله پاک خوښ نه دی یره په زکات کې لږ کمزور هم د حساب کتاب را نه پاتې کیږي یره اجتماعات له په وخت نه زما یره دار نه کیږي نه یو کس د جمعیت ډیر خملګر او ډیر قابل ډاکټر نه پلار ماته وی یره خلکو ته ټینګ نشو او ډیر زیات دباو به پکېدو نو پلاني ځای ځان بدل کو میدان نه منم وسنګه مېدا د بغیرتۍ خبرې دا بیا کوم حق سره به تو درېږي دسی بسو کی چې هغه لپاره به خپل پوسټ بدل کې په خلکو بستا یو عظمت چاوشي او خلکو بیا ستاره عظمت اعتراف کړه خو تاسو یو باندې کې چې کله د دین د خدمت او د دین د غلبې صلاحیت پتا کیږي او ته نه کې نو خدای بدل هغه سزا درکې کوم چې مغول حکمران لور کړی و وسنګ ولور کړی و وی مغول حکمران کې لاول سوکو په دغه باندې په انډیا باندې چا حکومت چا کړو نو لاول پکې سوک راغی ظهیر الدین بابر نو بیا سوکو وی بیا همایون نو بیا سوکو نو بیا اکبر نو بیا سوکو وی بیا علمگیر نو په دې کې چې کم کسان له اخر کې چې هغه سو بادر شاه ظفر نو بادر شاه ظفر چې ډیر بیکاره لوخه ته جوړ شو نو د چربانګه پوری به وی خو جنکې به ګډولې او وینځو بوت الله سپ دغه چاپی کول بیا به چې غرمه را پاسې دو نو وینځي بوت او بچولې او انګريزان به مخامخ راغلو په دفترو کې بیکار خپل کار خلاص کړو نو په 1857 جنگ ازادي شو په 1858 کې ول ټول بچي ذبح کړل او دې چرته ولې ګورنګون ترنګون پیژنې نو رنګون ته ولې ګوالته په ګیرج کې چې کله مړ کېدو په 1862 کې مړو ادریس الور کاله چې مړ کېدو نه د بادشاہانو د وینځي یا د خادمان ډېری وفاداری دي ته د بادشاہ اوسم بادشاہ ښکاری نو هغه غریب یالته خدمت کاوه د سره لګلې و نه په منډراله په انګريز گورنر پسې چې حضرت کا یا شاه جی کا تو سانس اکڑ گیا ډسنیک شو خرړاره شروع کو هغه ته په قلاره کې نه زخ پر سپېت دغه کومه ویختې منګز کومه मैं अब भी अपने कुत्ते की कंगी करा रहा हूँ यहाँ से फारिग हो जाऊँगा उधर चला चिल्ला शुना का मड़ो मैं बया बाद मर्ग दे नसीबी ना دیو جن دا استازي موارده چې دې حالاتو ته بټینګيږي اذروایز سختي خو برازي خو کاره چې په سختي ولې ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون کته دردېږي نو ولې دا دغه نه دردېږي په افغانستان کې کستا مجاهد دردېدو نو ولې امریکن دې نه دردېدو اوس کال ته کې په غزه کې ستا مجاهد دردېږي نو تا پته نشته خو د اسرائیل لغه فوجانو د سبت حل نه چې هغه د اسرائیل د آرمي چیف چې هغه وزي استفار کوم دا خوري ګران کار دی نو چې هغه باطل لپاره لګیا دي نو تر حق لپاره لګیا شکل دیو جن خبره ده چې ته په 24 غنټه کې یو وخت ځان لور کې اور اپنے عیوب پر نظر رکھے او بل خبره ده اخیری خبره ده چې اپنے آپ کو کم از کم الاؤنس دے وی چنده پکار ده وی ورکه کنه ته به 1500 روپے ورکا یو بل به خامخا 100 روپے ورکی اپنے آپ کو کم از کم الاؤنس دے دوسرے کو زیادہ سے زیادہ الاؤنس دے ته 15 منټه لیټ راشي نو خیر دی ابل 15 منټه لیټ راشي نو راکاږي نه اپنے آپ کو کم از کم الاؤنس دے اور دوسرے کو زیادہ سے زیادہ امتحان کے وی وس چې کوم صورتحال دی ردی مقابله چې تکه هغه دا چې نوجوان لڑکیاں خصوصا دستا د غریب نوزی بہت سے نوجوان یا ہاف مسلم ہے نصف مسلمان یا نان مسلم بنتے جا رہے ہیں چې ستا سره دا غمی چې زما د نیمه نسل سره دا کیږي د دیو جن ستا په اجتماعاتو کې ستا د بچو شمولیت
ستا د کور دغه چې کلاس یا د غریلو اجتماع یا د هغې په ځان نظر ساتل دا ستا ضروري دي ځکه چې په خلکو کې داسې وایرس ننوتی دی چې زنانه وه نو 200 میله هغې ډاکټر صاحب بوتله ښځی ته تله او هغې په لارې ټولې خبرې کولې او د جماعت صفت یې کاو چې هلته لاړه نو هغې بیا ووي چې پی ټي آی له مې وډو دا وایرس دی ته کو ته هر څومره مینت کوې نو ته وایه چې ستا په ذهن کې دا خبره ناستی چې لکه زمونږ سره اوس بل دا ده چې ستا مخکې مشرف تېر شوی هغه په تا څه چل کاو هغه میراتن ریس کاو هغه د جینکو سیټونه زیاتول بے حیايي خوروله نو اوس تا څه دی اوس تا هلته کې سلمان لګیا دی په عربو کې نو هغه د رقص کوي هغه د شرابو اجازت ورکړی او هغه بے حیايي اجازت ورکړی او دې خوا فلسطینی مري هلته هغه هلته ډانس کوي او دې ځای نه هغه هندو اکټره بولې وه په مدینه کې ګرځوي دا ستا لپاره یو چیلنج دی دې بل طرف ته په مصر کې 3 قسمه خلق دی یو عوام دي دا زمونږ دا ټرکونه چې ځي دا مصر ته ځي او د مصر نه بیا په بارډر چې په هره طریقه اوړي نو دا چې ځي نو دا عوام اس کو لوٹ رہے ہیں د خلقو حالت دوره خراب دی عوام اس کو لوٹ رہے ہیں فوجی اس کو روک رہے ہیں چینی سے بنه ځای انګریزان او کافران تلي وه په جړای جړل چې مونږ ځو مونږ دې پرېږده مونږ دې وګولځو یې مسلمانانو هغوی واپس کړل دا پلیټیلا وغیره چې په دې دریاب دا ټول انګریزانو دا ټول نان مسلمو هغوی ته انہوں نے روک دیا اور مولوی لوگ جو ہے جامع ازهر دے استال تھا مولوی لوگ جو ہے وہ خاموش ہے مولان خبره نه کوي په حق خبره هغې نه بس کړل داسې حالت په تام راتلی شي د دې وجې نه په مصر کې لکه اوس جامع ازهر چې ستا په دین کا معامله کړې ده نو نور خبرې خو څه کوې خو دا ویلي دي چې کومه ښځه خپل میک اپ نشي خرابولی او هغې باندې غسل فرض وي نو خیر دی په سر دې مسه کوي سر دې نه اینځي ستا ویښ خرابوي نو چې کله ستا ویښ خرابوي نه د دې ذمهواري به څوک کوي دا به ته کوې نو په تا پسې ابراهیمي کارت شروع شوی دی ابراهیمي کارت دا چې ټول دینونه یو شان دي ټرمپ ته ویلي چې ټول به یو شان یې الله دې زموږ د چیف اف سټاف بچ کړي او خدای پاک دې چېرته بې لارې نه کړي لکه څنګه چې په اپریشن مرسوس اپریشن بنیان مرسوس کې خدای زموږ عزت شروع کړی دا د بنیان مرسوس برکتو دا د هغې سار په وخت کې د حملې برکتو دا د هغې دعا برکتو خدای پاک دې دا برکت وانهلي خو ټرمپ پرشر کوي چې تاسو به دا ابراهیمي کارډ منئ نو چې کله ابراهیمي کارډ خدای دې نه کې خدای دې نه کې ته ومانو نو نیم قرآن نه دې انکار وکړو وی دا څنګه وی ته په مانځه کې څه وایې غیر المغضوب علیهم ورپسې نه خو دغه دي نه ته چې وایې نو برپسې بل چې کوم ته هغه دغه کې چې د ابراهیمي کارډ ملګرتیا ته کې نو د هغې نه علاوه چې تا ته کوم آیاتونه دي ولن ترضى عنک اليهود ولا النصارى حتی تتبع ملتهم دا د هغې نه کار وکړو نو چې ته وایې چې ان الدین نو دین خو تا ابراهیمي کارډ کو نو هغه تا ته څه ویلو ان الدین عند الله اسلام نو خدای له به پرځولو به نه ورځې چې خدای له به پرځول نه ورځې نو یو څو کارونه به کوو په دې زه خپله خبره ختموم ته به کوشش کې چې ته د چانه به یریږې نه قرآن به ځان ته مخامخ کې نو په قرآن کې څه وایي ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون کم خلق چې نه پوهېږي هغه پی ټي آی والی او که هغه ام ان اے والی او مسلم لیگ والی او که هغه ان پی والی او که هغه هر څوک خو چې نه پوهېږي ته د هغو خواهشات مه پوره کوه یاره وایي دی بیا نه قلاریږي نو سړی تبلیغ لتلی او موږ به په دې ګشتونو ډېر ستړي کړو نو هغه بیا واده و ما هغه کور خطا کړو ځکه چې د هغې کور په دیهات کې نو دروازې خو پې نه د دیهات پا کور لکه دغه پټو هغه کوټي نو هغه جینکۍ ګډېدې او ټیپ ورته لګېدلی و نه بره په ټینټ کې ور ما ته بابا هغه ګشتونه ما ته ټول په دې ډانس لاړه ویدې ما سې روزې وې ټول دی وخوړې دا ولې احواء الذین لا یعلمون وی دا خو څه جنازه نه ده که نه چې ته ما ته وایې چې ته پکې دا نه کوې نو الله وایي چې خو زه خو درته خبره کوم په خبره ځان پوه کړه نو چېرته به د لا علمون په احواو پسې نه ځي او ورپسې دا ده چې که ته پسې لاړې نو ولئن اتبعت احواءهم بعد ما جاءک من العلم تا تربیتي اجتماع ټینټ کړې وه دا آیاتونه تا ته در رسېدلي خدا نسته خدا نه خواسته تا دا کار وکړو نو ما لک من الله من ولی د خدای ر دوستۍ مه په تمه کېږه ولا واق او نه به د خدای په اخلاص کې خدای پاک چې ونیولې نو هغه بادرشاه ظفر به درنه جوړ کړي الله دې مالا تاسو لپاره د عمل توفیق راکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين